پی کې 62 ته مختلفو یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشران د اسارنري یونین کونسل د مختلفو ویلیج کونسلو نه راغلي د پارټۍ ملګري زمونږ دلته کې موجود عهدیداران صاحبان زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا ایاز خان اکرم خان لالا وحید الله خان بخزمین خان ادبار ګل خان سکندر خان او د هغوی سره چې نور کم ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې نن شامل شو هغوی ته هر کلیم وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ د دې علاقې د سوکالۍ لپاره د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روانو. عزتمندو ما نه مخکې ایاز خان خبرې وکړې او دا یو صحیح طرف ته اشاره وکړه چې دې تنګي تحصیل باندې که مونږ نظر واچو نو که دلته مونږ ته سړک ښکاري دلته کې که مونږ ته سکول ښکاري دلته کې که مونږ ته اسپتال ښکاري دلته کې که مونږ ته بجلي ښکاري چې کومه ډېره سات وینه که دلته کې ټیکنیکل کالج مونږ ته ښکاري دلته کې کالجونه مونږ ته ښکاري اسپتالونه مونږ ته ښکاري نو دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د دې علاقې لپاره خدمات دي او د هغوی تحفه ده د علاقې لپاره. ځکه نن دا دعوه وکړم چې زما د تنګي تحصیل ځوانان زمونږ بچی که نن په یونیورسټو کې سبق وایي نو د هغوی هلته کې رسېدو کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی کردار دی. ځکه نن دا دعوه وکړم چې زمونږ د علاقې ځوانان زمونږ د علاقې بچی که نن مونږ ته څوک ډاکټران ښکاري څوک انجینیرز ښکاري څوک وکیلان ښکاري نو په دې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی کردار دی. عزتمندو ما ته هغه وخت یاد دی چې په 1988 کې لومړنی ځل په دې صوبې کې زمونږ مشر ته موقع میلو شوه د 88 د الیکشن کیمپین کې چې موږ دې علاقو کې او دې میرې کې ګرځېدو نو دلته بجلي نه وه دلته سړک نه و دلته سکول نه و دلته کې د غریبانانو حق نه و. بیا د هغې نه پس ته 18 میاشتې صرف میلو شوې په هغې کې د دې ځي د ترقۍ یو شروعات شروع شو. بیا د هغې نه پس ته په 1993 کې دویم ځل باندې موقع میلو شوه هغه د 24 میاشتو موقع وه او په هغې کې چې کوم طریقې سره دلته کې کار وشو او کومه ترقي دلته کې راله نو ما ته یاد دي چې د نورو ضلعو خلک به راتلل او موږ ته به ویل چې زموږ د شناختي کارت کې دا پته چې ده په دې کې دا F16 راته واچوئ چې زموږ کارونه شروع شي. دا هغه وخت کې د دې حلقې د کم نمبر چې هغه PF16 و نو په هغې باندې به خلکو ته F16 وی F16 په دغه سره هغې حوالې سره به ورته دغه کو. نن عزتمندو
یوې پارټۍ ته 14 کاله لګاتار حکومت میلاو شو. یو خواته خالي 40 میاشتې، بل خواته 14 کاله لګاتار حکومت. او که ستاسو خیال وي او ستاسو یاد وي نو چې لومبنی کال رالل نو وایي چې یاره په تعلیم کې مې ایمرجنسي ولګوله او په صحت کې مې ایمرجنسي ولګوله. داسې ده او که نه؟ 14 کاله تېر شو، په هغې ایمرجنسي خو موږ پوه نه شو چې د دې ایمرجنسي څه مطلب دی. که د دې ایمرجنسي دا مطلب دی چې یا کار به نه کوو او بس هسې صرف په دې باندې به خلکو له دوکه ورکوو، نو بیا خو زموږ دا ایمرجنسي نوره نه ده پکار. ځکه چې که زه ووایم چې د تعلیم په شعبې کې موږ ډېر وروستو پاتې شو. ما ته پته ده ستاسو دلته کې رحمان شاه کلي کې د پرایمري سکول ضرورت دی. دلته کې هغه بي ایچ یو چې کوم مشر جوړه کړې وه، نن هغې کې هغه سهولیات نشته. نن تنګي اسپتال چې یو وخت کې چې مشر جوړ کړو نو د 400 نه به خلکو راتلل به او په تنګي کې به علاج کو، نن هغې کې سهولیات نشته. زه د موجوده ام پی ایګان صاحبان ام این ایګان صاحبان نه تپوس کومه چې نوې منصوبې خو زه پرېږدی، کم چې کم از کم مشر دلته کې د خلکو له یو خدمت کړی دی، یو شی دلته کې روړی دی، کم از کم د هغې سهولیتونه خو تاسو پوره کړئ که نه. دومره کار خو تاسو وکړی شئ. عزتمندو، دغه شانتې که موږ وګورو نو وفاقي بجټ پاس شو، خو زما خیال دی د هغې په نتیجه کې به ګراني که اضافه کېږي، نور هېڅ قسمه دغه نشته. عوامو ته څه قسمه ریلیف نشته. صوبایي بجټ نه خو یو متنازع شی جوړ کړی شو او د هغې باندې خپل یو سیاست شروع شو. څوک وایي چې پاس کوو به او څوک وایي نه به پاس کوو، چې پاس هم کو نو وایي چې یاره دا هر وخت بدلولی شو. یو غیر یقیني فضا جوړه کړې شوه. زه خو په دې نه پوهېږم چې دا خو د دې صوبې د عوامو بجټ دی، د عوامو پیسې دي. په کار خو دا و چې په دې باندې هېچا سیاست نه کولې. دا خو د عوامو حق و په کار چې هغوی ته د دې کې ریلیف ورکړی شوی وي او عوامو مسایلو حل کولو طرف ته توجه ورکړی شوی چې دا مونږ دې سره وتړو چې یاره دې باندې به زما سیاسي فایده ماته څنګه رسي، نو بیا خو زما خیال دی چې دا خو ډېر زیات دی. صوبې سره هم ظلم دی او صوبې سره هم زیاتی دی. او بیا ورسره چې داسې قسمه بیانونه ورکو چې یاره ما سره دومره وسایل شته چې زه وفاق له قرضه ورکولی شمه، نو ته به سبا وفاقي حکومت ته چې کښېنې او ته ورته وایې چې زما پیسې په کار دي، زما صوبه غریبه ده، زما د خلکو ضرورتونه دي، نو ته به بیا په کم مخ ته دا پیسې غواړې چې ته ورته دا وایې چې زه تاله قرضې راکولی شمه. نن عزتمندو مصیبت دا دی چې د سوشل میډیا باندې ځان لوی ثابتولو لپاره بعضې خلک دعوې وکړي، خو دې ته نه ګوري چې هغوی په کم ذموارۍ باندې ناست دي، کم ذموار کورسو باندې ناست دي. په کار چې د هغې کورسۍ خیال ساتي او د هغې مناسبت سره چې دی خبرې کوي. دغه شانتې عزتمندو که زه دا ووایم چې خاص کر دا 2-3 کاله د زمیندار لپاره ډېر سخت تیر شو. اوس بیا د تماکو سیزن شروع دی، خو د تماکو کم زمیندار دي چې هغوی ته خپل د هغه محنت د هغه کم دومره موده چې هغوی کم مشقت کړی دی د هغې هغه شانتې صله نه میلاویږي لګیا ده. دا ځکه چې د دې غلطې پالیسۍ موجود دي. د صوبایي حکومت هم غلطه پالیسي ده او د مرکزي حکومت هم غلطه پالیسي ده. مونږ دا مطالبه کوو چې زمیندار ته خپل پوره حق میلاوېدل پکار دي، د هغوی ته د خپل د محنت د خپل د مشقت یو صحیح معاوضه میلاوېدل پکار دي او یو ښه ریټ پکار دی چې حکومت دا دغه کې انشور کړي چې کمپنیانې چې دي چې هغه یو صحیح ریټ زمیندار له ورکړي چې زمیندار چې دی هغه د خپل بچو تعلیم د هغوی نور د ضرورتونو چې دی د هغې بیا خیال ساتلی شي.
دغه شانتې عزتمندو نن سهار به تاسو اورېدلي چې سوات کې دا کوم څه واقعه وشوه ډېر افسوسناکه واقعه ده د یو خاندان 15 کسان په اوبو کې یوړل شو 2 ګنټې هغوی انتظار کو چې څوک به زمونږ مدد له راشي خو دې بې مثاله صوبایي حکومت چې دی د هغې طرف ته هېڅ قسمه پروا لاړ نه او 15 قیمتي ځانونه نن ضایع شو 18 دې نه دا اندازه کېږي چې ادارې بلکل ختمې شوي دي او ولې به نه ختمېږي چې په پیسو باندې خلک لګي په پیسو باندې پوسټینګ ټرانسفر کېږي په پیسو باندې اپوینټمنټس کېږي نو بیا به همدا حل وي چې دا کم حل نن مخامخ دی عزتمندو دا سلسله او دا طریقه چې ده دا نوره نشو برداشت کولی نن د دې وخت دا ضرورت دی چې مونږ ټول راپاسو او د پښتنو د حق لپاره د پښتنو د ترقۍ لپاره د پښتنو له سهولیات ورکول لپاره د پښتنو بچو له سهولتونو ورکول لپاره د تعلیم سهولت ورکول لپاره د صحت سهولت ورکول لپاره د روزګار سهولت ورکول لپاره د صفا اوبه ورکول لپاره چې دې لپاره مونږ اواز اوچت کو دې وخت سره که زه وګورم نو ماته نه ښکاري ځکه چې کوم طریقې سره دا صوبایي بجټ پاس کړی شو یو طرف ته حکومت سیاست کو او بل خواته اپوزیشن کې چې کومې پارټۍ ناستې وي په یو منټ کې ورسره هر څه یې ومنلو بجټ یې په یو ورځ کې پاس کو دې نه دا اندازه کېږي چې دا ټول دوی ډرامه کوي لګیا دي داسې ډرامې چې دي دا نور مونږ نشو برداشت کولی دې لپاره به راپاسو به دې لپاره به میدان ته راوځو به او دا قومي وطن پارټي چې ده انشاءالله ستاسو د حق تپوس به کوي به دغه شانتې د بجلی په مد کې دا کم طریقې سره چې لوډ شیډینګ روان دی په دې ګرمۍ کې پکار دا وه چې یو داسې صوبه چې هغه د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوي ارزانه بجلي پیدا کوي هغوی له پکار دی چې زیاته بجلي میلاوېدې چې دلته کې کم از کم 18 ګنټې او 20 ګنټې لوډ شیډینګ نه وي دا ظلم دی دا زیاتې دی د دې خلاف به مواز اوچتو به د پښتنو د حق لپاره به مواز اوچتو به او هغې پورې به په ارام نه کینو څو پورې چې دې قوم له مونږ د دې خپل حق روړی نه عزتمندو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې وکیل صاحب په شانتې یو تعلیم یافته کس مونږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو انشاءالله دې سره به زمونږ ټولو مسته چې ده به نوره مضبوطیږي به زه په دې خوشحاله یم چې زمونږ زوړ ملګری حکیم شاه لالم نن په دې پروګرام کې دلته کې راسره ناست دی د هغه خدمات د هغه منډې تړې د هغه هلې ځلې چې دي هغه د چا نه پټې نه دي نن د هغې نور هم لاس مضبوط شو انشاءالله همداسې به تاسو ګورئ د شمولیتونو دا سلسله به هم روانوي او ستاسو د حق تپوس لپاره به هر وخت په میدان کې ولاړ یو او ستاسو لپاره به که د سر قرباني ورکول هم ضرورت دي سر قرباني به ورکوو خو تاسو نه به وروسته کېږو نه زه اخره کې یو ځل بیا د وکیل صاحب د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې ګرمۍ کې په دې کارونو ورځې کې تاسو رالی په دې پروګرام کې شریک شوې دا پروګرام هم دومره دروند کړو ستاسو ډېر زیات مشکور یم